د عام انتخاباتو د تیاری حوالې سره پاکستان تحریک انصاف هم تحصیل رستم په لو ډیری کې د مظفر شاه په حجره کې د ورکرز کنونشن تابع کړې وه چې پکې د تحصیل رستم ذمهوارو ملګرو او کارکنانو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. ورکرز کنونشن ته پخواني MP توفیل انجم، مظفر شاه، مهران خان، اسد خان او نورو وویل چې عوام د عمران خان نظریې سره کلک ولاړ دي، خو هر قسم سخت حالات وي خو د حقیقي ازادۍ دا جنګ به جاري ساتو. دې زیاته کړه چې عوام بیدار دي، PDM کې شامل جماعتونو امیدوارانو په خبرو کې به نه راځي او خپل اوټ پر تحریک انصاف په حق کې استعمالوي. مقررینو وویل چې نور سیاسي جماعتونو امیدواران ډیر مطمئن دي چې عمران خان جیل کې دی، موږ ته میدان خالی دی، خو د تحریک انصاف کارکنان پر امید دي کو انتخابي نشان هر څه وي خو موږ به میدان خالی نه پریږدو او برپور مقابله وکړو. دې زیاته کړه چې دا ځل به تحریک انصاف په حلقه PK55 باندې هډرک کوي. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، روستم نیوز، مردان.